زمونږ د ټولو نه غټه کمزوري دا ده چې په مومندو کې داسې ډېر ځایونه شته دی چې هغه د سیل کوونکو د توجه مرکز ګرځي، خو د بده مرغه موږ هغې له راغلي نه بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، زه یم ستاسو ورور اجاز مومند د یو نوي پروګرام سره. امید لرم چې تاسو به روغ جوړ او د صحت په جامه کې بیستئ. کتونکو، موجود یو په ضلع مهمن په ایلازی کې، کوم چې یو مشهور ځای دی د ټور دپاره خاص کر. نو دلته کې ډېر زیاتر خلک راځي د لرې لرې ځایونو نه. ډېر ښکلی ځای دی. نو موږ هم کوشش وکړو چکر هم راولګو د ټور دپاره. نو تاسو زموږ سره مکمل ویډیو ګورئ، څومره چې د دې ځای ښکلاګانې دي هغه به تاسو ته ښایو. یقینا چې موږ وګورو نو په څومره ایریاز چې دي د هر ځای یو خپله ښکلا یې، خو د دې ایلازی یو خپله ښکلا. نو راځئ زموږ سره مکمل دغه ویډیو وګورئ، د ایلازی څومره ټور دی مکمل زموږ سره. کتونکو، دلته کې زموږ سره نور جوانان هم موجود دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خپل انټروډکشن راڅه وکړئ. جی، زما نوم وحید الله دی او زه د ساقي بالا اوسیدونکی یم او دلته موږ راغلي په چکر باندې. ماشاءالله موسم هم ډېر ښکلی دی، باران هم شوی او سار کې د اوبه هم دې خوا روانې دي او دې سره سره اخوا نور ملګري هم دي زموږ کلیواله دي، نور علاقې کسان دي، لرې مخلوق راغلی دی. نو دا ځای ډېر ښایسته ځای دی او ډېر زړه راښکونکی ځای. وحید الله بھائی، دا راته فسټ ټایم دلته ستاسو راتګ دی؟ جی، زما خو دلته تقریبا دا دویمه پیره ده، خو د نورو کسانو دلته فسټ ټایم دی چې دلته راځي. فسټ ټایم دی. جی. څه میسج ورکول غواړئ مینوال لپاره؟ بس مینوال لپاره میسج دا دی چې د اختر شپې ورځې دي او هر څوک خپلو خپلو پسندیده ځایونو ته چکر ولځي. خو دا ځای چې کوم دی دا ډېر ښایسته ځای دی، زړه راښکونکی دی، یو قدرتي ښایست خدای ورکړی دی، قسمه قسم بوټي دي او بم پکې شته دی. او بس زمونږ ملګرو ته دا پیغام دی چې را دې شي دلته او خپل وخت دې دلته وباسي. وحید الله بھائی، که موږ ګورو د پخلي سامان هم تاسو راوړی دی، نو څنګه دلته څه مزه به کوي؟ نو ولې نه، بلکې مزه به دا هم کوي چې یو خو ماحول هم ډېر ښایسته دی او بل په خپل لاس هم تیار کړي دي د ملګرو سره. انشاءالله مزه به ډېره زیاته کوي. ډېره مننه وحید الله بھائی. ته وروره څه ویل غواړې؟ مې دا ویل غواړم چې بس دا صحیح ځای دی او شنه علاقه ده او بس ښایسته موسم دی، یخ. بل ملګری را سره موجود دی، خپل تعریف را څه وکړي. جی، زما نوم سبحان الله دی. موږ ټول یو علاقې اوسېدونکي یو پارټي و. بس راغلي دا ځای زه فسټ ټایم راغلم، د ملګري مخکې راغلي مو. نو زما ماشاءالله ځای ښه بهتره ځای دی، ښه یخ موسم دی، ښه سرسبز دی. ځکه چې خلک دا ځایونو دپاره ډېر لرې چکر لګي. موږ ته الحمدلله په خپله علاقه کې نږدې ځای خو موږ پېژندلی لیدلی هم نه دی. موږ خپله مومند د ساګي نه یو. نو موږ ټولو ته وایو چې څوک راځي دلته الحمدلله ښه ښایسته پورامن ځای دی، هېڅ مشکل نشته دی. صرف دومره چې لار مشکل ده، نور الحمدلله ښه پورامن ځای دی، د اوبو مشکل نشته دی، ښه سرسبز دی او هېڅ مشکل نشته دلته. څوک راځي ښه ښایسته علاقه ده، ښه پورامن علاقه ده، ښه ښایسته ځای دی. لکه د ټور دپاره په مومندو کې یو ښکلی ځای دی، که څوک غواړي چې دلته راشو. موږ اصل کې دلته چې راغلي یو، دلته موږ ډسکوري کتل او ډسکوري پاکستان باندې هغې کې هغه حق عباسي نومې هلک راغلی و، د زاهد نومې کس سره انټرویو شو. موږ په هغه دغه راغلي دلته. نو ماشاءالله هغه چې کومې خبرې شوي چې څومره ښایسته ځای دی، بلکل هماغه دی. بالکل، لکه دا یو تاریخي ځای دی. کتونکو، دا زموږ ملګري و، خبرې مو څه وشولې. ډېره مننه وحید الله بھائی، شکریه. د ضلع مومن خلک دی، د هغوی ته خپل پیغام ورکوم او تمه لرم د دې خلکو نه چې دا به زما پیغام چې کوم دی هغه به ډېر په دغه سره واوري. دلته کې چې څومره د بار نه د سیل دپاره خلک راځي یا د ضلع مومن لوکل خلک راځي،
نو په کار دا ده چې د هغوی دپاره اسانتۍ پیدا کړي یا کم ځای کې لارې لږې ګډې وډې دي نو لوکل خلکو له پکار دي چې هغه لږې سازي کړي او بل اسانتۍ پیدا کړي. بل دا خلک چې کم دی دا اپریشیټ کړي، دا کم چې دلته کې راځي د دوی حوصله افزایي وکړي. نو نن کو چېرې منګه راغلي یا دغسې یو 15-16 پورې نور ګروپونه راغلي دي نو دغسې به ډېر زیات شي. دا څه مینوالو له به څه پیغام ورکړې دلته کې چې د راتګ؟ یاره مینوال له خو پیغام دا ورکومه چې زمونږ د ټولو نه غټه کمزوري دا ده چې په مومندو کې داسې ډېر ځای نشته دی چې هغه د سیل کوونکو د توجه مرکز ګرځي. خو د بده مرغه موږ هغې له راغلي نه یو ځکه چې زه به دا ویم چې زما په خپله باندې تعلق د ضلع مومند سره دی خو دا علاقه چې کوم دی دا ما تر اوسه پورې دا نه وه کتلې. نو هغوی ته دا خاص لرمه د هغوی نه چې هغوی دلته کې راشي او دا ځایونه وګوري. که چېرې موږ دا لوکل خلک چې کوم دي کوم چې د ضلع مومند دننه دي هغه همدې ځایونو ته راتګ شروع کړو، د دې ځای سیل له راځو ځکه چې دلته کې یو قدرتي ډېر پرامنه او ډېر ښایسته ماحول دی. نو که هغوی دلته کې راتګ شروع کړي نو دغسې زموږ علاقو ته د پېښور نه او دغسې د چارسدې مردان د نورو ضلعو نه د خیبر پښتونخوا خلک به هم دلته کې راتګ شروع کړي او دا بیا د یو علاقې دپاره د امن او د ترقۍ یو ذریعه ګرځي. ډېره زیاته مننه د ټیم راکولو ورور جان، مننه ډېره. او دلته کې د سیل دپاره څه ملګري راغلي ماشومان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دلته کې رالې څه خوند یې وکړو؟ ښه خوند یې و، ډېر که لږه؟ ښه ډېر خوند یې و. ها ماشوم نوم دې څه دی؟ عباس. عباسه دلته کې څه رالې څه محسوس دې کړه که نه؟ ډېر څه محسوس کړه، دې ځای نه پیدا واخیسته. لکه د ټور دپاره نو څه میسج ورکول غواړي؟ بس میسج به دا ورکړو چې دې ځای لري نور خلک هم راشي، دې ځای دلته ته دې راشي. سیل به وکړي. سیل دی. بل ملګری را سره موجود دی، ملګري خپل انټروډکشن را سره وکړي. جی دلته موږ راغلي چکر له او شکر دی ښه ښایسته ځای دی. خو زموږ دا